بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. پرون سبق کې مونږه دا خبر شروع کړی و چې د اصول الفقه د دې یو حد اضافي دی یو حد لقبي دی. حد اضافي دي ته و چې د مضاف او مضاف په جدا تعریف وي. هغه موږ پرون د اصول جدا تعریف وکړو چې اصول د اصل جمع ده او اصل ویل کېږي ما يبتني عليه غيره. او د فقه موږ جدا تعریف وکړو. څه تعریف هو علم بالاحکام الشرعيه الفرعيه عن ادله تفصيليه. بیا موږ ویل چې د فقه موږ موضوع غرض دا بیان کړل چې موږ د سرکار نشته تاسو بل کتاب کو وایي بیا موږ حتی لقبی د اصول الفقه وی چې هو علم بقواعد التي يتوصل بها المجتهد الى استنباط عن ادله الشرعيه. بیا موږ دا خبره کړې و چې موضوع د علم سره د علم موضوع سره نو تاسو جون دي اثري الادله والاحکام دی باندې ما تاسو ویلو اعتراض جواب ان شاء الله ورستو په کتاب کې راځي با چې دا خو علم یو دی او موضوعګاری دی ولې ذکر کړل مال د خبره اتر کو بل خبره ما تاسو ورته بوسله چې لکه هغه دلایل چې بای سره احکام شرعیه ثابتېږي هغه ټوټل څو دي یاول سو به اتفاق دي سلو کم دي کتاب الله سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اجماع الامه او بل څه او هغه چې داغه اختلافي دي نو سوري هغه کم دي استصحاب دي اصالح المرسله شرائع من قبلنا او د دې باس ما تاسو ته چې تاسو پروز کړ په اصول شاشي کې په قیاس په حصہ کې سکړه لري او سب ان شاء الله آینده کال تاسو بیا په نور الانوار په قیاس کې جندا وکوي نو دا کتاب نور الانوار دا شرح ده د منار یو کتاب دی دا غي شرح ده. نو لاول به منګه د منار د مصنف احوال سره سوایو او بیا به منګه د نور الانوار وایو. نو د دې منار د مصنف او د مؤلف نوم عبد الله دی عبد الله د پلار نوم احمد دی او د نیکه نوم محمود دی. عبد الله د پلار نوم احمد د نیکه نوم محمود دی. کنیت ابو البرکات دی ابو البرکات او لقب حافظ الدین نصفی دی. پورا نوم دا شوی ابو البرکات عبد الله ابن احمد ابن محمود نصفی. عبد الله ابن احمد ابن محمود نصفی. نصف دا د ترکستان په مقاماتو کې د یو ځای نوم دی د ولادت چونکه په دغه نصف کې شوی دی د دې وجنا دته نصفی ویل کېږي. ابو البرکات نصفی د خپل زمانه په مشهور علماء کرامو کې په فقه او په اصول کې د مجتهدانه شان حاصلو مجتهد دي. اساتذه او کې مشهور اساتذه محمد ابن ستار کردی محمد ابن عبد الستار اور کردی حمید الدین زغریر او بدر الدین خواهر زاده ډېر شي کتابونه لیکلي دي مشهور پکې مشهور تصانیف کې یو منار دی چې کوم زمون استاد سوما کې تره یو په منار باندې دا شرح لیکلی دا چې دا غي نوم دی کشف الاسرار مدارک التنزیل لیکل دی مدارک التنزیل حقائق التأویل لیکل دی دا نوم تاسو په بل کتاب کوورې نو کوم کنز الدقائق نام درې کړی ها کنز الدقائق نام درې کړی حقائق التأویل مدارک التنزیل منار او د منار شرح کشف الاسرار وافی او د دې شرح کافی دا لیکل وافی او د دې شرح کافی دا لیکل.
دا منار کتاب په اصل کې په دای کې تاسو ورځ کوم د دې الکانو نمونه وړي دي او سګال به مو وړي یو د علامه فخر الاسلام بزدوی رحمت الله علیه علامه فخر الاسلام بزدوی رحمت الله علیه او یو د شمس الائمه سرخسی رحمت الله علیه نو د خپل منار دې منار کې اصل کې د دغه دوه علما کرامو د فخر الاسلام بزدوی رحمت الله علیه او د شمس الائمه سرخسی رحمت الله علیه دا د اصل کې دا غي د اصول تلخیص ده دا غو چې کوم اصول و ذکرو د فقه لپاره نو دا منار دا غي تلخیص ده یعنی دا غي خلاصه ده او په ترتیب کې د اصول بزدوی یعنی د علامه فخر الاسلام بزدوی داغه تابعداري کړی ده د ولادت پته خود نه لګي چې کله پیدا شوی دی وفات په 714 هجری کې په بغداد کې و یو پر درسیاتو کې په دې لګي یو بل امام نصفی هم دی دا دغه دې کړه دا کتاب لیکلی شرح العقائد النصفیه نو دا شرح العقائد دغه عقاید النصفیه دغه دی نو موږ چې اوس د کم پیر صاحب ذکر وکړو دا دغه نه دی د شرح العقائد ولا نه دی دا بل دی هغه هم نصفی دی پوه شوي خدا هم نصفی دی دا بل دی دا ابو البرکات نصفی دی په دې پوه شوي ها په دې پوه شوي د ولادت پته نه لګي او وفات چې نه دی په 714 کې شوی دی نور الانوار دا دغه منار شرح ده نور الانوار دغه منار شرح ده په دې کتاب کې چې ان شاء الله تاسو شروع کړئ نو تاسو ته یو پیج دوه واړوي نو د ټول نه لولټه کې به لیکل الحمدلله الذي هدانا الى الصراط المستقيم نو هغه باندې چې د کوم بشرا ولا کتابونه دي او به سره کر خراق کو دي دا او کوم چې د نور کتابونه دي رحماني والا او دا یو بل داغو به کر خراق کو دي کرخه او داغه چې دوه سور کړه لري بشرا والا سب سور کړه لري نو دغه دا کوم سور دی چې یا په کوم باندې چلاین دي دغه منار دی او دا نور چې دا نور الانوار دی صحیح شولا نو دا نور الانوار شرح نه منار ده د دې نور الانوار د مصنف نوم احمد ده احمد او د والد صاحب نوم ابو سعید ده احمد ابن ابو سعید احمد ابن ابو سعید د بلانو ده لقب مولا جیون او شیخ جیون ده مولا جیون یا شیخ جیون خو مشهور په مولا جیون ده مولا جیون یا شیخ جیون سلسله نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره لګي د اسلاف اصل وطن مکه معظمه ده خو به هغه مشران هندستان ته راغلي نو د هندستان کې یو صوبه د لکنو نوم دی راغینه لکنو د صوبې نوم دی او بیا په هغه صوبه کې یو ضلع د رای بریلی نوم دی راغینه رای بریلی او په هغه ضلع کې یو کلی دی قصبه ده امیټي دا غین دی امیټي د په حق امیټي کې پیدا شوی دی ابا او اجداد په مکه مکرمه کې لار دی کې هندستان ته راغلی هندستان ملک ته په هندستان کې یو صوبه د لکنو نوم دی په هغه لکنو صوبه کې یو ضلع د رای بریلی نوم دی او په هغه رای بریلی کې یو کلی دی هغه امیټي نوم دی امیټي د هغه امیټي کې پیدا شوی دی په 1074 هجری کې په 1074 هجری کې په 1074 هجری کې د وو کالو په عمر کې قران مجید حفظ کړو د وو کالو په عمر کې قران مجید حفظ کړو د 14 کالو په عمر کې والد صاحب وفات شوی بیا راغی نه بعد د بری ټول علاقو ته بدلو د علم د حاصلولو لپاره او فتح پور یو ځای فتح پور موږ د پښتو کو د فتح پور وایو دا فتح پور نو دلته په هندستان کې بچته سوځي ناغه فتح پور کې الله کې یو عالم مولانا لطف الله کوروي نو داغه نه د 22 سال په عمر کې فراغت حاصل کړی دی مولا لطف الله کوروي په فتح پور کې الله کې عالم نو د 22 سال په عمر کې ال د کې د دنه سند فراغت حاصل کړی دی
د په هغه زمانه کې بادشاہ عالمگیر بادشاہ سلطان عالمگیر نو دا به د هغه بچو ته سبق وي اوږده کتابونه او اوږدې قصیدې چې یو پیره به واورېدو جو یاد به ورته 58 کال په عمر کې حرمین شریفین ته تلو حرمین شریفین ته اول ته کې دیو د ملګریو او د تی وی چې لکه په خاطر باندې کو بدیس دغه نه وکنه ځکه دې په یو ځای باندې بلاړو خلک به د وخت تل د روجي کې به روجي له مکه وتل نو به عمره وکړه او بیا په جوال کې بدبه درې میاشتې حساب او حج به وکړو بس دا بیا راتللو چې کله د 58 سال په عمر کې د حرم شریف ته لاړو نو الله ګور دخل کوې ملګرو ضروري موږ یو کتاب ولیکا چې هغه کې د خپل غونډه کې دغه تفصیل دی په کړه تشریح په کړی نو چې ما دې په خپل کتاب کوم دا خبره اترو کی چې ما غوډې ځان وړه خو چې هغه زړه چل نشم کوله زه خو دې حج لراغله مو دغه لراغله خو چې نه دا وکړه ځکه مدینه منوره کې په دوه میاشتو په وو ورځو کې دا کتاب لیکل دی په دوه میاشتو په وو ورځو کې دا ټول کتاب د اول نه ول د اخره پورې د لیکل دی دلته کې درې استادان دا کتاب وای لکه نیم جلان د ورو پورې وای نیم د ورو نه اخوا وای دا تاسو بل استاد چې نه تاسو د چا سره دی حروف نه اخوا رحمت الله علیه یو استاد یو هغه وای او بل په خامسه کې قیاس په خامسه کې ولیکي نو لکه مطلب وای چې بدرې کال کې دا کتاب ویل کېږي او بیا هم لکه وړ د خاني سې چاره ګران دی وسان دی او لیکل په دوه میاشتو په ورځو کې دی او بل دا چې لکه ال دیږي چې د حج لته نو د سره د کتابونه هم نو او بچ څو ورته یادو چې بس آی لیکلي دي ماشاءالله او د کتابونه چې دین یو خو دا نور الانوار دی ایو تفسیرات احمدیه دي او یو ځکه خو کې چې زاد د اوسه تفسیر احمدي واخلي دې په مخه باندې د خپل کتاب مارکیټینګ وکړي چې له خبره تر راشي و یاره وي تفصیل می په تفسیر احمدي کې کړل نو هغه کې ځنه واخلې ښا په تفسیر احمدي چې نه د قران مجید کې چې کوم احکامات 1500 آیاتونه کوم بیش دا صرف دغه تفسیر دی نور تفسیر نه لري د سینه چې د سوره فاتحه نه شروع شوی او د الناس پورې ده د سینه نه بلکې د قران مجید د احکامات نه دي د دې متعلق تفسیر د کړه ده تفسیرات الاحمدیه فی بیان الآیات الشرعیه د په خپل په مرخ باندې بدای کتاب کې دا مکای چیرته کته خو ماده لګي نور خبره تر وکړه لیکن نور ته غواړي د تفسیر احمدی کې مې کړی ده نو هغه بس ویو ګوره په 1130 کې د په دهلی کې چې دا وفات شو په 1130 هجری کې سواحله ابدق امیټي په کوم ځای کې چې پیدا شوی دی نو ال دغه بیا د دفن شوی دی د دین علاوه مناقب الاولیاء دا هم یو کتاب د لیکل دی مناقب الاولیاء چې د تصوف مبارک دی او آداب احمدی فی السیر والسلوک دا کتاب هم لیکل دی آداب احمدی فی السیر والسلوک یو تفسیر احمدی یو آداب احمدی فی السیر والسلوک مناقب الاولیاء او نور الانوار فی شرح المنار لکه پوه شوې به دی باندې صرف نور الانوار دی ګورې ښا منار الانوار نه دی